السلام علیکم، زه یم انیس خان او نن دی د سپتمبر 28 تاریخ. د مصر یو ادیب دی نجیب محفوظ نومې دی. ډیر قابل انسان دی، ډیر زیات کتابونه یې لیکلي. په 1988 کې اتاتیایم کې هغه ته د ادب نوبل انعام هم میلاو شوی. هغه یو پیره داسې یو عجیبه واقعه ولیده چې په روډ باندې روان و، نو یو ماشوم چې کله ګاډی ودرېدو په اشاره باندې، نو یو ماشوم میټایانې او ټافیانې خرڅولې. چې دا منظر وکتو نو ډیر زیات خفه شو چې کور ته لاړو، نو په بلک بلک یې وجړل. او هغه بیا په یو مضمون کې دا فکره ولیکله چې د میټایي او ټافي دا د ماشومانو خوبونه دي، او یو ماشوم نن خپل خوبونه خرڅول، نو هغه د هغه نه برداشت نه کړی شوه. دې وخت کې ماشومان چې دي، نو ته وګوره پاکستان کې 2 کروڑ 60 لاک ماشومان سکولونو ته نه ځي. په لکونو ماشومان په دې ورکشاپونو کې، په هوټلو کې په دې کې کار کوي. د هغوی د ماشومان د بچپن هغه خوبونه زموږ ریاست ختم کړي دي، ځکه چې د ریاست بنیادي ذمہواري تعلیم، صحت او روزګار دی، او پای کې زموږ ریاست مکمل ناکام دی. نو نجیب محفوظ خو یو ماشوم ته جړلی و، زموږ په پاکستان کې خو کروڑونه ماشومان دي، چاته به جاړي. الله دې داسې صالح حکمرانان راکړي چې موږ د دې فرسوده نظام نه خلاص شو، چې کم ججانو لا، جرنیلانو لا، وزیرانو لا، مشیرانو لا په ایربونو مراعات ورکوي او ماشومان د شپې وږي وده کیږي. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي. ویډیو که مو خوښه شوه، کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ، او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.